غوښه چې دا وي دا د ټولو خوراکونو سرداره ده سرداره غوښه. حنیف صاحب به مشکلات القرآن دورت من کړی و نو هغه ویل غوښه او دار چا خوښه دار چا خوښی. نو دلته کې د غوښې ته خیر ویلی شو. د دې اصول فقه عالمانو دا مسله لیکلې ده که نه چې یو سړی قسم وکړو چې زه به په تا باندې ما د الله په ذات قسمې په تا باندې به د دنیا د ټول بهترین خوراک کوم بهترین بس غوښه دې پوخري دا په قسم کې نه حنیس کېږي. غوښه د ټولو خوراکونو سردار دی ځکه الله په خپله باندې خیر کوي. انسان په یو حال کې هم نه خوشحالېږي. څنګه چې حدیث کې راځي چې که چېرته بني آدم له الله د سرو زرو 2 ډېرکۍ ورکړي نو درېیمه به غواړي. دا په مال سړی مړېږي نو دا څه څیزونه غوښتل نو وضاحت یې وکړو. من بقلها چې سبزیانې دي د دې ځمکې دا ها ضمیر د ځمکې ته راجع دی مؤنث دی. وقثایها او تري دي د دې ځمکې وفومها او اوږه ده د دې ځمکې وعدسها او دارنګې دال دي د دې ځمکې وبسولها او پیاز دي د دې ځمکې. په دې ځای کې دا 15 څیزونه اشیاء خمسه د دې مطالبه وکړله. من بقلها سبزیانې بقل ټولو سبزیانو ته ویلی کېږي سبزیانې. نو سبزیانو قسمه قسم اقسام دي د هغې. نو کومه سبزي دا ساګو ته ګوره مختلف قسم ساګ دي دا ټماټر او دا کدوان مدوان دا ګوپیان دا ټولې سبزۍ خضروات ورته ویلی کېږي بقول ورته ویلی کېږي. زموږ دا سبزیانې وزیانې په کار دي. قصه ویلی کېږي ترو ته. ترې تاسو چا لیدلي لکه نو ترې یو بادرنګي بل تري. نو تري چې دي ترې دا د خونې د بادرنګو دی او شکل د کدوانو په شانتې دی. کراچۍ کې به وي هلته ما لیدلي دي د دې شکل د کدوانو دی. سړی چې ورته ګوري نه خوښوي او په خوند کې مکمل بادرنګ دی. هېڅ فرق د دې د بادرنګ نشته. په دې وجه باندې بعض علما د بادرنګ معنا کوي قصه. او 3 نمبر دی وفومها. د فوم په باره کې په دې ځای کې د علامه ابو حیان اندلسي ډېر اوږد بحث کړی تفصیل سره دلایل ویلي دي. د فومې 3 معنی کړي دي 3 بلکې 4 معنی یې کړي دي 4. یو معنی یې کړې ده چې فوم اصل کې ټولو دانو ته وایي هر قسم دانې لکه زمونږ دانې کومې دي وربشې دي دم دانې دي شولې دي جوار دي غنم دي دا ټولې دانې د خوراک دپاره استعمالیږي. مشنګ شو مټر شو دا ټولې دانې معنی دي په دې کې راځي. نو الحبوب کلها یو دا معنی ده چې داسې خوراک پکار دی دا دانې خوراک پکار دی. 2 نمبر فوم مشهوره معنی د حنطة غنم پکار دی. غنم پکار دی ډوډۍ بخورو فوم. او 3 نمبر د فوم معنی شوې ده وږي یعنی غنم دی خو غنم په وږو کې بالکل سنبوله چې ورته وایي سنابل معنی دی ابو حیان کړې ده چې د دې نه مراد سنابل دي وږي دي وږي. او 4 نمبر د دې معنی ده الفوم الثوم اوږه. او بیا علامه ابو حیان دې له ترجیح ورکړې ده چې فوم اصل کې غنمو ته نه وایي بلکې فوم اوږې ته ویلی کېږي. دا مطلب نه دی چې نه وایي ورته فوم غنمو ته ویلی کېږي. خو د فوم دلته مناسب معنا وایي څه شی دی د فوم مناسبه معنا دلته اوږه ده. ولې د هغې وجه وایي دا ده چې په یو قرت کې مستقل د فوم سره د سوم ذکر راغلی پثا لیکلی کېږي پثا. نو قرات په منظره تفسیر باندې لکه د فوم تفسیر په سوم باندې وشو. یو دا ترجیح شوه وجه د ترجیح. دویم دا ده چې وروستو راځي که نه اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. آیا تاسو یو ادنا شی د یو ښه شي په بدل کې الی د غنمو نه بل اعلی شی په کوم ځای کې دی. که دا بالفرض د فوم نه مراد غنم شي نو غنم خو اعلی دي ادنا نه دي. یعنی غنم ته ګورې که نه په هر څه کې غنم استعمالیږي. د ماشومانو دا کوم سیریلیک کې میریلیک دا ټول غنم دي. پراټه د غنمو ده ډوډۍ د غنمو ده هر څه غنم دي. کیکونه میکونه دا میټای ټول غنم دي. غنم خو اعلی شی دی. غنم نه خوړو مفر نشته. په دې وجه باندې دې نه مراد اوږه ده. اوږه دومره ښه شی نه دی. اگر چې د بعضې خلکو خوښوي نبي علیه الصلاة وسلام اوږې موږې نه خوړلې نو دا ادنا نه دی بلکې اعلی دی. په دې وجه باندې دلته وایي د دې نه سوم مراد دی. او بل د ترجیح وجه دا ده چې دا سیاق سباق د سبزو روان دی. د سبزو په سبزو کې سو غنم نه حسابوي اوږه په سبزو کې حسابوي. اوږه سبزي ده غنم سبزي نه ده. که سبزي ده لکه غنم سبزی ده که نه خوراک ده. سبزی خوراک نه. بار تقدیر خدا سبزی نه ده. غذایی اجناس دی خدا سبزی نه ده. اگر چې د سبزو مبزو ټیم په ټیم باندې د هر چا خپل یو ترتیبي
مخکې به خلکو دا دغه چې و دا څه شی ورته وایي دا ګوپي به مخکې خلکو په اوس هم پخوي خو اوس مستقل سلاد جوړ شوي دي. اوس امرود کې هم سړی داسې کنفیوز کېدی شي چې امرود به سبزي او که دا به صحیح فروټ به وي، ځکه امرود هم مستقل طور باندې دا په سلادو کې استعمالېږي. ګازره خو پخوا میوه وه، خو اوس خو مستقل سبزي ده ګازره. هغه خلک یا بادرنګ شو، نو بادرنګ هم خلک دا په سبزو کې استعمالي، فروټونه وتلی دي. څه وخت کې دا د غریبانو فروټ و. اوس دغه شانې سیسټم دی. په دې وجه باندې د سومو اوږه چې دا د سبزو سره ډېره مناسبه لګي، نو دا یو غوښتل. نو دا سیزونه په کوم ځای کې میلاویږي؟ دا په بانډو کونډو کې میلاویږي، په ښارونو کې میلاویږي، په ټو کې میلاویږي. وایي بس ټیک د تاسو ناشکري وکړله، نو ناشکري په وجه باندې لاړ شئ او ځان له پیدا کوي. لن نصبر هرگز موږ نه ټینګیږو نور علی طعام واحد په یو خوراک باندې. فدع لنا نو غواړه زموږ دپاره ربک د خپل رب نه یخرج چې راوباسي لنا زموږ دپاره مما د هغه څه نه تنبتو چې زرغونوي الارض ځمکه من بقلها چې سبزیانې دي د دې ځمکې وقثایها او تري دي د دې وفومها اوږه ده د دې یا غنم دي وعدسها او دال دي د دې ځمکې مسور وبسولها او پیاز دي د دې ځمکې. قال الله ورته وویل اتستبدلون د توبیخ دی، اتستبدلون یا غواړئ تاسو بدلوي یعنی غواړئ، اتختارون په معنا باندې، اتحبون په معنا الذي هغه شی هو ادنا چې هغه ډېر لاندې دی، ډېر پرېوتی شی دی، بالذي په بدل دغه څه کې هو خیر چې هغه ډېر زیات اوچت دی او ډېر غوره دی، هو افضل چې دا اوچت دی. دې ځای کې غوښې ته الله تعالی افضل او خیر وایو، خیر اسم تبذیل دی، او سبزو ته بیکاره وایو، ادنا یې ورته وایو. په دې وجه باندې غوښه چې دا وایي دا د ټولو خوراکونو سرداره ده، سرداره غوښه. حنیف صاحب به مشکلات القرآن دورت یې من کړې وه، نو هغه ویل غوښه او دار چا خوښه، دار چا خوښئ. نو دلته کې د غوښې ته خیر ویلی شو. د دې اصول فقه عالمانو دا مسله لیکلې ده که نه، چې یو سړی قسم وکړو چې زه به په تا باندې ما د الله په ذات قسم یې په تا باندې به د دنیا د ټولو بهترین خوراک کوم، بهترین بس غوښه دې پوخري، دا په قسم کې نه حنیس کېږي. غوښه د ټولو خوراکونو سردار دی، ځکه الله په خپله باندې خیر ویلی دی. او بله دا دلیل یې واوره چې الله رب العالمین یو ډوډۍ په دنیا کې کوي، یو ډوډۍ به په جنت کې کوي مسلمانانو له. دنیا کې د لوی اختر په ورځ باندې ډوډۍ کوي، نو په لوی اختر کې څه شي؟ غوښې پکې سمې ډېرې. معلومه ده چې د غوښې خیرات چې سړی کوي سم خیرات به کوي چې په وخت سړی مړ کړي. الله تعالی په غوښه سړی په اختر کې مړی. او دویم نمبر دا ده چې جنت کې حدیث کې راځي، مسلم حدیث دی چې جنت بخاري کې دی چې جنتیان به جنت ته رساخ په ټیم کې د زوحا په ټیم کې ننوځي، او الله رب العالمین به ورله میلمستیا کې د څه شي نه وایي د غویانو او د میانو جګره وینا د هغې نه به له ناشته ورکوي. نو موږ خو د میانو اینې نه دي لیدلي، البته غویانو اینې خو لیدلي دي، خو دا ډېره خوږی وایي. په اینو کې د ټول نه خوږه اینه ده د غویي. نو دا به الله رب العالمین من زیادت کبد هوتن او ثور، دا دواړه الفاظ حدیث کې راغلي دي، د غویانو او د میانو او دا هم غوښه ده، د اینه چې دا هم غوښه ده، دا الله تعالی ورکوي. الله تاسو دا غوره کوئ، نو دا اوس دلته نه میلاوي.